دا آنلاین چې کوم ګیمونه نوجوانان کوي دې په باره چې نن خبر کوو. لکه ډېر مشهور پاک ګیمونه دي. پاک ګیم دا انعام ده، دې ته چې ور انټر سې بیا دې چې په شلانو ګیمونه دي. جاز وال ګیم ده، چرګې وال ګیم ده. چرګه په 5 روپۍ ده. مقصد دا ده چې تا په شرط روږدی کوي 5 روپۍ نه ونچه چې سوغ نه پکېږي دا له چې چوره په لګیا معنی ډېر داسې شیان دي چې هغه لپاره لیمیټ ډېرې خو چونکې دا شرط ده حرام ده هغه لپاره لیمیټ 5 روپۍ ده. نو چې دا کوم دا ګیمونه دي پبجي ګیم دا پاک ګیمونه دي د زیل چې چوره ګیمونه دي دا جی حرام دي د دې آمدنی دا حرامه ده. اوس په موږ بیان کو چې فی نفسه کیل په شریعت چې دا یو گیم ده کنه ستا ده که نه ستا ده وایي هغه کیل چې بذات خود حلالي په دې چې ناجایزه خبر نه لکه ناجایزه خبرې معنا ده چې پرده دې نه په چشکاره ناجایزه خبرې معنا ده چې پیسې دې نه په لګولې اسې ریفریشمنت لپاره کرکټ کوي بیا ټیک ده خو که تا پیسې په لګولې بیا دا ناجایز شی به شامل شي. بله خبر دا ده چې کیل نه مقصد څه شی ده چې تا لږ کې دماغ نه بوج درې سي ته ریفریش سي مازدیګر ټایم ده که نه یار لږ کې سړی کیل وکړي او ورځې خبرې ذهن نه وځي ریفریش سي خو چې تا پیسې په لګي بیا ته ریفریش کېدای نه سي بیا به دې په دغه باندې بوج. بله دا ده چې په کیل چې به دومره منهمي کېږي نه چې ای حلال خو بیا جمع بیا تر نه پاته بالکل د حلال کیلی خو بیا تل ماښام جمع پاته کېږي بیا دا کیل نه ده ټیک. داسې خلک سته دي چې په ګنټو په د موبایلو لګیا ګیمونه کوي موبایل میسج ورته وکړي چې 6 غنټې دې پوره سلی لږ کې ریسټ وکړه خو دو نه منې کېږي. مقصد مې دا ده چې د کوم جهاز وال ګیمونه دي لا چرګو وال دي لا مقصد دا ده چې کومې چې شرط ده چې د پیسې ته په ګټې بیا کله ته نه ووایي دې چې علاقې چې زه وایم هر وي ما خبر په لکانو خلک چې تاوان سلی دي دا ته خپلې پیسې داسې وجي چې استعماله چې پته نه ته لګېږي پتې وال بیا چوک نسته چا نه په پته کوي لکه دا له کومي ته پیسې ورچوي نو شریعت وایي دغسې جي چې ته پیسې مه لګوه. مقصد مې دا ده نوره خو تفصیل باندې چې د کوم خلک کوي دا مانه ډېر ښه پوهېږي حرام ده 100% دا ګیمونه حرام دي. ډېر بچي مور پلار ته په دې دوکه ورکوي یونیورسټیو چې پراته دي آی پیسې ورلږي مزدوري کوي چې زوی مې په سبق وایي ادا یې اصل چې ورته پروت وي ګړدیر وجدا ګیم ګړدیر وجدا پبجي کوي ته مړی اچوي پته نه لګېږي نو دا یې ټیم وال ضایع کول دي خپل قیمتي وخت د جواني وال ضایع کول دي جامع ذکر تلاوت د خیال نسته پچې یغه نه بعده د قرآن پاک صریح آیاتونه دي انما الخمر والمیسر دا د شیطان کارونه دي نو د قرآن مخالفت ته پیغمبر علیه السلام احادیثو مخالفت ته چې فضول ټیم باندې نو چې دور ډېر شیانو مخالفت دي خو په غلطې باندې به یې کنه نو دا گزارش ته والدینو ته چې پته دی بچی نو کې چشا کیا په موبایل اتم چې یې موبایل دی ته کړای دا پروګرام خو ته یې کنه یاره دا نه مله سم چې دا په موبایل باندې چشا کوي نور پته کوي دې پته نه کوي چې گیم کوي کني بیا چې نیره ته تر وکی به بدل ته وایي چې خدای و د قصیدې کلی و دا څه خو کوټې نه رچانه بیا چې خدای به لیکلی نه ولې چې عقل یې در او نوجوانانو ته دا گزارش ده چې دې سبق وینو خپل یو ټیم ده د مستقبل برابرولو خپل یو ټیم ده چې تاسو په دغه شیانو باندې ځای کوو. دواړو ته گزارش ده چې سړی دی الله تعالی والدینو نافرمانی نه جان بچ کی الله تعالی دې تاسو ټول کامیاب کی موږ به دعاګانې خو خالی دعاګانې کار نه کوي. یا به پیغمبر علیه السلام جنگو چې انسان اخستله زخمی کېده به نه صحابه او سرونه به نه کټ کېدل خالی دوا بیا غوښتنه د کافران به په دا بل مخ راړېدل ها دعاګانې سره د محنت به انشاءالله کامیابي. جزاکم